آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الله رب العالمين حمد و ثناء او جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې درود و سلام نه بعد زما معزز و محترم الله رب العالمین چې مونږ پیدا کړیو زمونږ د پیدایش مقصد هغه مهمل او بیکاره او عبث نه بلکې الله رب العالمین چې کوم مقصد لپاره موږ د دنیا ته راغلیو هغه مقصد رب العالمین موږ ته په قران کریم کې بیان کړی دی او د هغه د بیانولو لپاره د آدم علیه السلام نه نیولې تر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې انبیاء کرام راولېږل او دی انبیاء ته دا خبره وویله چې خپل امت د دې خبرې نه خبر کړي چې کم انسانان زما د ښودلې شوي په لار باندې ځي او زما تابعداري او اطاعت کوي رب العالمین هغه د پاره جنت او نعمتونه تیار کړی دي او کم انسانان چې په هغه لار باندې نه ځي د هغه په طرف باندې لار نه خپلوي رب العالمین د هغه د پاره جهنم او غصه او قهر تیار کړی دی. زما محترمو الله رب العالمین د انسانانو سره کرامن کاتبین مقرر کړی دي. دا د څه د وجنه دا د دې د وجنه چې کله انسان کم عمل په دنیا کې کوي نو الله رب العالمین ته پته ده خدا ته پوز د دې د وجنه کوي چې دا انسان سبا د خپل اعمالو نه منکر نشي. ځکه الله رب العالمین د مشرک هغه صفت په قران کریم کې بیان کړی دی چې کله رب العالمین مخې ته ودرول شي الله رب العالمین چې ته پوز کوي چې انسان ته په دنیا کې شرک ولې کړو هغه بوته وی چې والله ربنا ما كنا مشرکین چې الله مونږ په دنیا کې شرک نه وکړو تا چې کوم پیغمبر را لګل او دا هغه خبره مې منلې و دا هغه په لار باندې روان و. الله بوته وی چې د اندامونو ته وی چې اندامونو د انسان شروع شي گواهی ورکړي ولې په دنیا کې مونږ تداویل دي چې یوم تشهد علیهم السنتهم وایدیهم وارجلهم بما كانوا يعملون. انسانانو د دې خبرې نه غافل نشئ چې الله رب العالمین مونږ ته ګوري او مونږ چې په دنیا کې کوم عمل کوو که بد عمل کوو که ښه عمل کوو زمونږ څوک تپوس والا نشته دی ځکه الله رب العالمین سم دستي عذاب هم انسان له نه ورکوي نه بلکې الله فرمایي چې دا ستاسو لاسونه دا ستاسو خپې دا ستاسو ژبه دا ستاسو پوزه دا سترګې دا ټول به د قیامت په ورځ باندې ګواهي ورکوي او بیا دا انسان به دې اندامونو ته وایي چې لما شهدتم علینا هم باندې ملي گواهی ورکړی دا اوس په جهنم کې دا تاسو ځيږي هغه وته چې زه خبرم انتقنا الله الذي انتق كل شيء زه خو دې الله رب العالمین گویا کړم ما ته فرمایل چې دې انسان په دنیا کې پتا باندې څه کارونه کړی دي هغه ټول بیان کا دا لاسونه هم ته هغه خبره بیانې چې په دې باندې مونږ کم کارونه کړی سم کوچت کړی دي دا خپې به هم بیانې چې کوم څه تلیو څه کارونه په کړیو څه د پاره په تلیو دا ټول خبره وزما محترمه مونږ ته بیانېږي. دا الله رب العالمین لکونو کروڑونو رحمتونه به جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې هغه مونږ ته رب العالمین ذات او صفات اسماء او احکام راته وخود او هغه لارې او طریقې هم راته وخود چې په هغه باندې مونږ رب العالمین رضا او جنت په حاصلول شو او هغه لارې او هغه طریقې هم خودلې چې په هغه باندې اجتناب سره مونږ رب العالمین د جهنم او د قهر نه بچ کیږو. زما محترمو الله رب العالمین چې موږ د دنیا کې پیدا کړیو نو دا روزمره ژوند چې دی په دې کې زما محترمو انسان هر قسم ته اعمال کوي هر قسم کارونه کوي خود دې انسان نه په دې اعمالو کې په دې کارونو کې کوتاهیان هم کیږي ګناهونه هم کیږي غلط کارونه هم کیږي خود دې انسان ته پکار دی چې په هغه باندې اصرار ونه کړي په هغه باندې کلکواله ونه کړي چې زمړه څوک بس ما سو کی زه کولای شم زه هر څه کولای شم نه بلکې الله رب العالمین فرمایي والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم کم انسانان چې ګناه کارو کی او خپل ځان باندې ظلم وکي
د ظلم مراد دا نه زما محترمو چې صرف خپل ځان باندې زیاته وکړي سره ځان وهي یا بل وهي نه د ظلم نه مراد علما فرمایي چې هر قسم ته خبره ده بل انسان ته د کنځل وکړه بل انسان ته د سپېړه ورکړه بل انسان ته د عزتمن انسان او د هغې بېعزتي دې وکړله یا خپل مجلس کې ناست وي او د بل انسان پسې د غیبت وکړو د بل انسان بهتان به یې باندې وتړلو دا ټول خبرې په څه کې راځي زما محترمو دا په دې ظلم کې راځي ځکه زیاتی دی که ظلم دی اولنۍ معافي به انسان د چا نه غواړي الله خپله فرمایي چې دا انسان به اولنۍ معافي د الله رب العالمین نه غواړي چې ذکر الله رب العالمین بیانوي چې الله غلطي رانه شوې ده ګناه رانه شوې ده او په خپله ګناه باندې اصرار نه کومه واستغفروا لذنوبي وانا خپل د ګناهونو نه څه وکړي بخښنه وغواړي او دویمه خبره زما محترمو هغه دا ده چې دا انسان هغه کس له لاړ شي ځکه دا حقوق العباد دي الله رب العالمین حقوق الله هغه معاف کوي که چېرته د رب العالمین خوښه شي ځکه الله فرمایي چې ان الله یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء الله رب العالمین شرک نه بخي ولې تاسو وګورئ د دنیا ماحول دی دنیا کې هم چې کله یو انسان چا سره دوستی وي چا سره ملګرتیا وي او دغه انسان سره بل انسان چې کوم دی دوستی او ملګرتیا کوي موږ انسانان برداشت کولی شو هیڅ کله نشو برداشت کولی نو رب العالمین چې اسمانونه او ځمکې پیدا کړي دي زه او ته پیدا کړي یو زمونږ د پرورش زمونږ د خوراک استاد دا نظام برابرې هغه به څنګه ځان سره شریک برداشت کړي زما محترم هیڅ کله نشي برداشت کولی نو پکار دا دی چې د حقوق العباد کې هغه بندنه ورشو او د هغې نه څه وغواړو معافي وغواړو چې ای وروره خبر شوی نه وم او ستا په باره کې مې داسې خبرې کړې دي لکه سفیان رضی الله عنه چې کله ایمان نه راوړی مدینې ته د احد نه بعد راغی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مذاکرات کول چې کله د مدینو په کوڅو کې ګرځېدو دا کمزوري صحابه چې کوم وخت مکه کې و عمار رضی الله عنه بلال ابن رباح رضی الله عنه صهیب رومي رضی الله عنه دا یو ځکه ناس یو مجلس کې دا ابو سفیان په خوا کې اوسه تیر شو دیو خپل منځ کې دا خبره وکړه چې دا د الله رب العالمین دشمن دلته څه کوي کوم سره تور وینو د دې سر به موجله ابو بکر رضی الله عنه خوا کې اوسه تیر شو او دا خبره وته وکړه چې دا خو د قریشو مشر دی د کفارو مشر دی ولې داسې خبره کوي دغه خبره د ابو بکر رضی الله عنه د صحابو ته لږه شانتي سخته ولګېده سم دستي راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبره وکړه چې د الله رسوله ابو بکر رضی الله عنه داسې خبرې موږ پسې کړې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر راوغلو چې راشه تا دې صحابو ته داسې خبرې کړې په دې وجه باندې به الله رب العالمین کې د شیطان ناراضه شي وګورئ ابو بکر دا ونه مړ لري کدا کمزوري صحابه نه دی باندې سکوما نه سم دستی ورغه هغه ته وی چې ورونو زما په خبره باندې تاسو خپه شوي خو نه ولې حقوق العباد زما محترمو د دې ورو او د دې ملګرو زړه دردولو سم دستی د ابو بکر وګړي جلیل القدر صحابي دي عشره مبشره کې دي د جنت زیره وته ملاو شوی دی نور فضیلتونه تاسو ته معلوم دي زما محترم د ابو بکر رضی الله عنه سم دستی ورځي او د صحابه ته وای زما په خبره باندې تاسو نه خفه شوي که چېرته دردمن شوي او خفګان نه ته رسیدلی نو زه تاسو نه معافي غواړم الله فرمایي چې ګوره ولم یصروا علی ما فعلوا په کم کار باندې چې دیو کو وکړه دا ګناه په خپل ګناه باندې به ټینګېږي نه په خپل ګناه باندې به مضبوطېږي نه چې مړه خمې کړي دي زه د دې لاس خلاص یې څه کولی شو دي کې نه بلکې په خپل ګناه باندې به سمدستي چې دی نو عاجزي او انکساري کې الله رب العالمین ته به سجود کېږي چې الله ګناه رانه شوې ده او که کوم رور د پاره دې کړی وي د هغه رور نه به هم معافي غواړي ځکه هغه مشهور حدیث ته تاسو معلومه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل صحابه سره ورځ ناستو
او دای ورته فرمایي چې من المفلس فیکم از ما صحابه د دې خبر راکې چې تاسو کې غریب سره څوک دی هغه ورته فرمایي چې من لا درهم له ولا دینار چې رسول الله هغه سره غریب دی چې پیسې ورسره دی بنگلې ورسره دی ځمکه ورسره دا غریب سره دی هغه ورته فرمایي چې او ټیک د تاسو په نسبت باندې دنیا کې لیکن د الله رب العالمین په نسبت باندې غریب انسان هغه دی چې الله رب العالمین دې انسان لا 50 کاله 60 کاله 100 کاله ژوند ورکړي وي او دې په دې ژوند کې منځونه کړي وي عبادتونه کړي وي د قران کریم تلاوتونه کړي وي ذکر اذکار کړي وي خو سره د دینه یو انسان له بے ځای سپیړه ور کړی وي یو انسان ته بے ځای کنزل کړی وي یو انسان په غیبت کړی وي یو بل نور داغه بے عزتی کړی وي نور داغه سداسي معاملات کړی چې هغه باندې داغه خپشه وي او دا دلته وایي چې مړه لري کا دا څو ته چې ما ته څه خبرې کوي دا د څه حیثیت ته حکومت چې دا کار میکړي دي زه د دې لاس خلاص راسه کولای شي غدي وکي دا خبره چې دا انسان او دا مونږ شته زما محترمو تاسو وګورئ زموږ د روزمره ژوندۍ کې دا خبره مونږ موجود دي او خاص کر هغه کسان چې هغه ته الله رب العالمین لږ مال ورکړي لږ جاه او جلال ورکړي هغه کې خدا مرتبه خامخا په دې کې شته لیکن بیا په دې دنیا کې لګیاو صدقې ورکو ذکر اذکارم کو منځونم کو نوافلم کو تهجدم پاسو د قیامت پر ورځ باندې د الله رب العالمین مخ ته ودرېږو الله رب العالمین انا تاسو کوي او حساب او کتاب وي اخلي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د بده کې با همدغه کس چې چا پسې بے عزتی شوی دا د چاته سپیړه ور کړی دا چاته چې کنزل کړی دا اب आवाज وکړي چې الله دا پلانی سړي ما د پلانی ټیم باندې پلانی ځکه بے ځای سپیړه را کړې و او ما زړه دردونه زدانه معاف کوم ما بدل کې واخلم او سوچو کوي شپېته کاله او یا کاله جون کې موږ څو کسانو ته داسې تکلیف رسولې او هغه لو وګد لین را پسې ولاړی الله رب العالمین به تو ملائکه ته فرمایي چې د دې باندې کیانې دا کم شپېته او یا اصل کاله کې کړې دي دا والي د دې نام اعمال کې واچو اوس یو ختميږي او بل راځي او بل ختميږي او بل راځي ستاره ته د 50 شپېتو د 100 کالو نیکی هغه مهنت هغه بل چا ویوړل پس باندې په دې وړه خبره باندې چې موږ د ډېر سپک ګورو ډېر ورکوټي وته ګورو او په خپل خبره باندې مضبوط ولاړ او دا غیر نه معافي غواړو نه خپل ځان هغه ته ټیټو نه خپل ځان چې کوم کې د عاجزي پیدا کوو ملائک بوته چې الله د چې کوم دا سولېخ کاله او شپېته کاله او سل کاله مهنت کړو ځان استره کړو شپه ورځ یو کړو هغه نیکی خو ختم شو اوس څه چلو کو الله به توجه د هغه کس بدیره حواله د په تل کې واچوي یا الله ټول امر واچول دا خو خالی پاتې شو الله به توجه اوس پړ مخه جهنم ته راکاږي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث ته زما محترمو پس باندې مهنت مونږ کړې په دې شپته سولېخ کاله کې ځان هم ستړی کړی دی مونږ ته په وخت راغلی یو تبلیغ له ومځو د الله عبادت هم کو د الله بندگی هم کو خو په وړه خبره باندې خپل ضرور سره مشتو ګریبان شي په وړه خبره باندې هغه ته کنزل کو په وړه خبره باندې هغه بې عزتی کو په وړه خبره باندې هغه چې مونږ نه لاړ شي هغه پسې مړه دا خو داسې سره دی ما دې خو دا مصیبت دی ما دې خو دا شی نه دی دا هغه زړه مونږ درته ورو کدا کس ستا مخې ته ناس یو ته هغه مخې ته دا خبره وکي آیا هغه برداشت کولای شي نشي برداشت کولای سم د سیستم بګریوان ته لاس اچي دغه د خفقان خبره زما محترم دغه زمونږ د 50 شپېتو کالو هغه مهنت هغه ضایع کیږي په د سره او دا مونږ کې باغ د غټه خبره نه ده مونږ دا اسانه خبره ده ما دا بس ما سو کی زدا کوم زور سره ده لا ولته الټه دا هغه حسب او نسب بیان کو چې ما دا خدا قبيله ولا دا خدا ده دا خدا ده دا بس ما سو کی مال خو الله عزت را کړی دی ما خو الله جلال را کړی دی مال دې را سره پولیس والا را سره ګرځي د ایم پی او ایم ان سره تعلق دی دې سره تعلق دی هغه سره تعلق دی دا خبرې کو لیکن دا د دنیا کې رزما محترم او دا الله رب العالمین سره دا تعلقونه د چا په کار نه راځي ځکه الله فرمایي چې واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل
ولا تقبل منها شفاعه التبه نه سفارش پکاريږي نه بچاله چې کوم دینه رشوت هغه شی نه پکاريږي ولا هم ينصرون او نه به تاسو کوم مدد کیږي التبه صرف هغه شی پکاريږي تاسو کوم په دنیا کې کړه دا ارسه په دنیا کې پاتې کیږي دی ورو خبرو ته زما محترمو حاضر دل پکار دی خیات یا پکار ده دې ته ځان متوجه کول پکار دی دا نه چې د یو ورور بیزتی دی وکړه بس زموږ خیر دې څه چلو شو په دې خیر باندې دلته دنیا کې خدای خلاص کړي دنیا کې خدای بچ کړي لیکن د الله رب العالمین په نسبت باندې بزان څنګه بچ کړي د الله رب العالمین په نسبت باندې بزان څنګه لري کړي دغه معذرت او دغه ضرورنا معافي غختل دا د انبيو صفات د اسباب محترمو تاسو وګورئ نوح عليه الصلاه والسلام او آدم عليه الصلاه والسلام چې کله الله رب العالمین جنت ته بوت او ویلي چې آدم لا تقرب هذه الشجره دي ولې ته باندې نږدې کیږي ګورئ هغه چې نږدې شو سی ویل دا ونه ویلي چې الله چې چر موږ خدا وړه باندې ونه او قومي خورلو نو ذکر خیر ده نه سم دستوي چې قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله غلطی انا شوی دا شیطان خو یولم کچته ترته معفونه کی نو زبر تاوانیانو د خسران نه بشم وګوره الله رب العالمین دا پیغمبر سم دستی معفي غواړي ولی حقوق الله د پامال کړو نوح علیہ الصلوۃ والسلام ته وګورئ چې کله الله رب العالمین وته وی چې کشته جوړ کا او برالس هوا رااله هغه بچی چې کومینو غر دتلو بچی ته ویل چې ګورا بچی راشه دې کشته ته وخېجا هغه وته ویل ساوي الى جبل يعصمني من الماء زبدي غرته وخېجم دی وبونه بچ کی هغه وته چې لا عاصم اليوم من امر الله نن ورځ د الله رب العالمین د عذاب او د سیلاب نه بچ کېدو لار نشته دی ګوره هر ځکه په دا تبا کیږي سوا د هغه چې په دې کشته کې څوک راوخېږي بیا وته چې کله تباشو نوح علیہ الصلوۃ والسلام الله رب العالمین ته فرمای چې الله انه من اهلك انه الله یو خبره ده کومه هغه دار چې زما دا زوی دا چې کوم دینو کافر مرشوه ده او دته ته بخنه وکا ځکه زما د اهل نه ده او زما د خاندان نه ده الله رب العالمین ته ویلي انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح اے نوح علیہ السلام د عمل چې کوم دین هغه صحیح عمل نه هغه کافر عملو دا ستاد اهل نه ستاد اهل ولا هغه دي چې ستا خبره منلې ستا په لار باندې روان شي تاسو کوم دعوت پیش کړي هغه دعوت خپل کړی ګوره الله رب العالمین سره بحث وکړو کنه د سباره کې د خپل د زوی مبارک ځکه پلار خپل د زوی باندې سونه رحیم او کریم زبه دردی کې کنه الله تعالی فرمایي چې نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح دا تبارك د دې عمل برباد دی بیا الله رب بیا سوي نوح عليه السلام قال رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم الله ز پناه غواړم په هر خبره باندې چې ما ته پته نه و ما ته سوال کړی دی والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين الله کچته ته ما ته بخنونه کی او ما ته عفوونه کی نه زبر چا نشم تباګنو نه وشم وګوره سم د نوح علیہ الصلوۃ والسلام څخه کوي د الله رب العالمین معافي غواړي همدغه شان موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته وګورئ چې کله د خضر علیہ الصلوۃ والسلام سره ملاو شو هغه ورته چې ګوره ما سره وخت نشي تیرول هغه ولې نشم تیرول دا څه خبره ده او ښا خو یو خبره یاد وساته چې زمانه به د سبق په منځ کې به تاسو نه کوي ګوره ټیک شو نه وکم چې کله لار هغه کشتی والا سمندر ته وخته او کشتی ماته ولا موسی علیہ الصلوۃ والسلام د څه کار کې راس شي کې هغه ته ګوره تا ته ما نه ویل چې ما منځ کې خبرې نه کړي بیا ګوره دا ونه ویل چې مړه استاد غلې کېنه یو ختانه تنګ لرالو خیر ده کې ولا خبره و مې کړو څه چلو شو نه دا ونه ویل بلکې سوې لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا اے استاد جی غلطی را نشوي دا ناپوهي کې مې دا تاسو نه کړې ما نه هیروا ما ته بخنه وکړه دوباره به داسې نه کوم بیا چې لاړو بل کار باندې هغه الک چې ته ملاو شو هغه وجلو بیا ودا چې نو کړه دا خو ناشتا کار وکړو چې سم دم سره نه څه ګناه کړی دا نه څه کړی نه بد کړی دا تا وجلو
هغه بیا وته چې ګور علم قل لك انك لم تستطيع معي الصبر بیا وته موسی عليه السلام صفما ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني یا استاد زه ډېر بد اخلاق یم زه چې کوم نه ډېر کمزور یم بار بار تا ته پوښتنه کوم او کدی ځل مې ته پوښتنه کوم بس ما ته د خپل شاګردین نه وباسه چې کله بیا دریم ځل باندې لاړو او هغه کلی والا ته لاړو کلی والا ته ویل چې مونږ ته مستیاو غاغي من مستیاو نه کړل الته یو دیوالو هغه ولا جوړ کو سم د موسی عليه السلام فرمایي چې استاد نه لګ وګیو لګ من مستیا ته پوس وړو ته کړه کنه او جو ته ما نه ویل چې ما نه ته پوس نه کې بس بیا استاد چې هاذا فراق بيني وبينك نو ګورئ غلطی کیږي سم دستی سکه د استاد معافي غواړي استاد نه عاجزي کوي چې استاد خیر دی او خیر دی الله فرمایي چې ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون په خپل خبره باندې ټینګ نشي دا د انبیاء صفات د اسما محترم او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دغه شانتي معذرت به کړه اسما محترم دا د انبیاء صفات په دې کې خپل ځان کمزور کول دا مو چې زه خو چې کوم سپک شوم یا زما بیزتیو شو یا نه تاسو کوم وخت دا ګناه کوله تاسو کوم وخت دا بیزتی د انسان کوله هغه وخت څه چلو هغه وخت دا خبره ته یاد نه وي خو مکمل یاد وي دلته هم زما محترمو چې کله مونږ دی حقوق العباد او حقوق الله کې دا د انبیاء صفات په خپل ځان کې پیدا کو دا د صحابه صفات په خپل ځان کې پیدا کو الله زما محترمو مونږ سیو کامیاب به یو مونږ سر خلو او اله به زمونږ چې کم 50 شپېته کاله ژوندۍ کې کم مونږ مهنت کړی دی کم نیک عمل هم کړی دی هغه نیک عمل به زمونږ شي بچ به کنه نو 50 کاله شپېته کاله عبادتونه کو تبلیغ کو په الله په لار کې وضو دا ټول ارسه به زمونږ شي برباد بشي اوسه هر سړی نه ورځي خو شیطان نه سره لګیدل دی شیطان د الله سره دا وعده کړی ثم لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم الله شاته طرف نه مرادم د مخ نه مرادم خي طرف نه ګس طرف نه د برنه ولا تجد اکثرهم شاکرین تبدیو کې شکر گزار مونږ نه کې معافي غوښتون کې والا مونږ نه کې تا ته به انابت کول والا مونږ نه کې الله تسویلې الله تو فرمایي چې شیطان الا عبادك منهم المخلصين دا خو ستا خبرې دي دا خو ته خزمان نیکو کار بندگان چې څوک زمانه یریږي هغه ته بد دا معافي غختل او دا انکساری او عاجزي کول دا بچ دین وته غټه خبره نه ښکاری سم دستی به ورزي دي رورلا سم دستی به راځي کده الله رب العالمین حقوق په اعمال کړی دا الله ته بس سجود کیږي چې الله دا ګناه را نشي دی الله دا غلط کار را نشي دی نو الله څه فرمایي الله فرمایي چې کله دا انسان دا خبر وکي ملائکه ته دا زمونږ د پاره الله رب العالمین یو قسم د غیرت کوي چې دا انسان دی خبره د چا مجبور کو چې دا انسان راځي او الله ته عاجزي کوي الله نه سوال کوي دا الله رب العالمین د سر په سجود کیږي دی خبره چا مجبور کو دی خبره مجبور کو چې ولم یغفر الذنوب الا الله گناهونه معاف کول او رب څوک نشته دی الله ته صرف زما خالق ته زما مالک هم ته دا گناهونه معاف کول ولای دا حقوق العباد کې شو دا حقوق الله کې شو او حقوق العباد کې د کم ملګری او د کم رور بے عزتی دي کړی کنزل دی وته کړی بے ځای سپیړه دی ور کړی دا غي مسله غیبت کړی وي اغه نه ورتک پکار دی چې وروړه دا غلطی را نشوي دا وروړه دا زیاته را نشوي ده په دې کې ماته معافي او عاجزي وکم بیا الله څه فرمایي دغه شانتي خبره د پادانه چې بس تا په ذهن کې دا خبره ده چې بس خو الله نه مې وغوښته الله بل نو سن راکې نه الله رب العالمین په دې خبره باندې دومره خوشاليږي چې دا هغه خوشاله اندازه نشته څه فرمایي اولئک جزاؤهم داسې خلکو بدله چې شه ده ځکه موږ دنیا کې لالچیان یو کنه چې کله کم کار کو سم د سې زموږ ذهن دا خبره ما ته به څه ملاوي ما ته په دې کې څه فائدہ ده ما رب الله صدا کوي الله فرمایي چې جزاؤهم مغفرة الله رب العالمین دا شان کسته بخنه کړی ده او بخنه سره وجنات تجري من تحتها الانهار داسې جنتونو ته به داخلي چې دا غیر لاندې نهرونه دي
ها بیا څه فرمایي بیا به د انسان په زړه کې دا خبره مړه خو یو ورځ به دوه ورځې به ځکه دنیا کې زمونږ دا ماحول دی که نه چې کله یو انسان چا سره ښېګړه کوي یو ورځ وکړي دوه ورځې وکړي درې ورځې وکړي په څلورم ورځ باندې ورته مړه بس دی که نه تا هم چې کوم دی خوند واغستو داسې وایو که نه الله څه فرمایي الله وایي چې نه دغه بخښنه دغه جنت خالدین فیها همیش همیش دپاره به زه په دې باندې تنګېږم نه نعم اجر العاملین دا ډېر ښه بدله د عمل کولو والا ده خو چا موږ خپل ځان کې دا عمل پیدا کړو خپل ځان کې موږ دا عاجزي انکساري پیدا کړو دا عمل په خپل ځان کې موږ راولو دا نه تاسو وګورئ تاسو ما د ابوبکر رضی الله عنه واقعه پیش کړله پکار دا دی چې ابوبکر رضی الله عنه دا ویلې چې یاره الله زه چې کوم دی نو عشره مبشره ګرځولې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سفر کړی دی په هجرت کې الله رب العالمین ما ته دا ویلو چې ته ملګری د په غار کې ډېر اوچت مناقب دي زما نه بلکې هغه کمزورو صحابو له لارو ورته وفرمایل چې یارونو زما په خبره باندې تاسو خفه شوي زه د خپل د خبرې معافي غواړم دا معافي دومره اوچت صفت دی زما محترمو د الله رب العالمین دومره خوښ دی چې الله انسان له بخښنه هم کوي او جنت هم ورکوي الله رب العالمین د دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین دې مونږ کې عاجزي او انکساري پیدا کړي چې مونږ د خپل ضرورت نه کم زیاتې شوی وي د هغې ته لاړ شو او د هغې نه معافي طلب کو د هغې نه درګزري طرف کو د هغې ته ووایو چې وروره دا سخته او دا غلطي او دا زیاتې زما نه شوی ته ماته معافي وکړه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين